افغانستان پاکستان ته په خوندورې ماتې ورکولو سره د درې اړخیزې لوبلړۍ اتل شو. د کرکټ درنو څارونکو ستړي مشئ. افغان 19 کلنو لوبډلې په درې اړخیزه لوبلړۍ کې پاکستان لوبډلې ته د 21 منډو په توپیر ماتې ورکړه او د دغې لوبلړۍ اتلولي ترلاسه کړه. په دغې لوبه کې لومړی توپوهنه افغان 19 کلنو لوبډلې وکړه چې ټاکلو 50 اورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو سره پاکستان 19 کلنو لوبډلې ته د 251 منډو هدف ورکړ. د افغانستان لپاره محبوب خان 2 منډې په 8 بالونو باندې وکړې. عزیر الله نیازي 2 منډې 15 بالونو باندې وکړې. فیصل خان شینوزاده په 41 منډو باندې رن آوټ شو. نصیر خان معروف خیل 11 منډې په 33 بالونو باندې وکړې. خاطر خان ستانکزی په 0 وسوځید. برکت ابراهیم زی تر ټولو خو او د لوبې بڼه یې بدله کړه. نوموړي 90 توپونو باندې 9 منډې وکړې چې 3 شپږیزې او 6 څلوریزې وهلې. حمزه علي خیل 6 منډې په 14 بالونو باندې وکړې. نظیف الله امیري له برکت ابراهیم زی سره ښه ملګرتیا وکړه. 55 منډې 14 بالونو باندې وکړې چې 2 شپږیزې او 5 څلوریزې وهلې. عبدالعزیز خان 10 منډې په 11 بالونو وکړې. نورستاني عمرزی په 12 منډو باندې ناټ آوټ پاتې شو او الا محمد غضنفر هم په 1 بال باندې 1 منډه وکړه. د پاکستان لپاره علي رضا او ترڅنګ بل لوبغاړي عبدالسبحان 3 لوبغاړي وسوځول. علي رضا ورته خطو پچونه وکړه او په 10 اورونو کې 1 منډې ورکړې چې اکانومي 6.10 وه. ترڅنګ عمرزی 10 اورونو کې 50 منډې ورکړې. د هم د پاکستان لپاره 1 لوبغاړی وسوځاوه. فهم الحق په 2 اورونو کې د 19 منډو په ورکولو سره 1 لوبغاړی وسوځاوه. پاکستان لوبډله هدف ته ونه رسیده او 48 اورونو کې ټول لوبغاړي په 229 منډو وسوځېدل او لوبه افغان لوبډلې د 21 منډو په توپیر وګټله. د پاکستان لپاره عثمان خان په 15 بالونو باندې یوازې 8 منډې وکړې. شازیب خان 53 منډې 98 بالونو باندې وکړې چې 5 څلوریزې وهلې. ریاض الله 21 منډې 18 بالونو باندې وکړې او 2 څلوریزې وهلې. صدبایګ 14 منډې په 22 بالونو وکړې. هارون ارشد 80 منډې په 59 بالونو وکړې او 4 څلوریزې وهلې. فرحان یوسف 29 منډې د پاکستان لپاره په 13 بالونو باندې وکړې. فهم الحق په 6 منډو باندې وسوځید. نوید احمد خان 15 منډې په 2 بالونو باندې وکړې. عمرزی په 6 منډو باندې رن آوټ شو. عبدالسبحان په 6 منډو ناټ آوټ پاتې شو او وروستی لوبغاړی علي رضا چې په 1 منډه خپله وکټ له لاسه ورکړه. د افغانستان لپاره په توپچونه کې نورستاني عمرزي په 8 اورونو کې د 14 منډو په ورکولو سره 2 لوبغاړي وسوځول. ترڅنګ نصیر خان معروف خیل هم په 10 اورونو کې د 18 منډو په ورکولو سره 2 وکټې ترلاسه کړې. عبدالعزیز خان واوره وکړل، 15 منډې ورکړې او 1 پاکستانی لوبغاړی وسوځاوه. خاطر خان ستانکزی هم په 9 اورونو کې د 44 منډو په ورکولو سره 1 وکټ ترلاسه کړه. الا محمد غضنفر په 10 اورونو کې د 50 منډو په ورکولو سره 1 لوبغاړی وسوځاوه. عزیر الله نیازي په 4 اورونو کې 26 منډې ورکړې او د هم 1 لوبغاړی وسوځاوه. افغان لوبډلې تر دې وړاندې هم په دغه لوبلړۍ کې پاکستاني لوبډلې ته په لومړۍ لوبه کې ماتې ورکړې وه، خو په دویمه لوبه کې د 14 منډو په کم توپیر ترې ماتې خوړلې وه او دغه لوبلړۍ کې متحده عربي اماراتو لوبډلې ته هم 2 ماتې ورکړې. افغان 19 کلنو لوبډله به تر دې وروسته په اسیا جام کې هم ګډون وکړي او ښایي چې په اسیا جام کې هم افغان لوبډله تر نورو لوبډلو ډیره خطرناکه وي.